د حکومت د طرفه چې کوم د پری وړو سکیم شروع شوی په هغې کې به خپل اهلیت څنګه چک کوئ. یو څو ورځې مخکې حکومت اعلان کړو چې موږ به هر کس له چې دی 30 کیلو وړه چې دي دا به پری ورکوو. لکه 10 کیلو تیلې چې ده دا به له 3 تیلې چې دي دا به هر کس له ورکوو. خو د دې لپاره چې کم اهلي نو هغې کسان ته به دا میلاویږي. داسې نه چې هر یو کس ته چې دی دا به میلاویږي چې کم غریبانان او د دې لپاره اهلي نو هغو ته به میلاویږي. نو دا اهلیت په تاسو څنګه چک کوو چې دا وړه به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي. دا درته په دې ویډیو کې ښیم، خو ویډیو چې دا به زموږ سره تر اخره پورې ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي ده، مخکې شیر کړئ چې نورو غریبانو ته هم ورورسي که هغه د دې لپاره اهلي چې خپل وړه چې دي چې هغه حاصل کړي. بل دا زه چې کوم ویب سایټ کولوهمه ځکه دا به د ویب سایټ په تر باندې چې دی په دې کې به تاسو اهلیت چې دی هغه به چک کوئ. نو د هغه ویب سایټ لینک چې دی هغه زموږ په یوټیوب چینل کې چې دا ویډیو چې ده د هغې په ډسکرپشن کې به د دې لینک پروت وي. اکثر ځینې کسان وایي تاسو په فیسبوک کې ول نه ورکوئ دا لینک. نو په فیسبوک کې به دې باندې لینک نه ورکوو چې لینک په فیسبوک کې بار بار ورکوئ نو د هغې سره چې دی پیج خرابېږي. نو ځکه په یوټیوب کې چې دی لاندې په ډسکرپشن کې به تاسو ته د دې لینک میلاویږي. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوم چې د وړو اهلیت په څنګه چک کوم. موبایل سکرین ته رالو څنګه چې تاسو په لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دا ویب سایټ چې دی دا به کولاو شي. فوډ ډپارټمنټ خیبر پښتونخوا دا ویب سایټ به تاسو ته کولاو شي. خو څنګه چې مې ته په یوټیوب کې به تاسو سرچ کوئ مظلوم یار سپیک لاندې د ګوټ ته به تاسو ته دا نوم ښکارېږي چې دا یو سرچ کو نو هلته کې به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د دې لینک تاسو ته میلاویږي. نو چې څنګه دا ویب سایټ تاسو ته کولاو شو نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي 2 خانې CNIC دی چې لیکلی دی انټري CNC. لکه دلته کې به تاسو د خپل شناختي کارت نمبر چې دی هغه تاسو په دې په اسانۍ خانه کې چې دی په دې کې به د شناختي کارت نمبر ولیکئ. بیا لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا سرې سرې لیکلي دي دا کرښې دي او په دې کې انسي لیکلي دي. نو په دې کې چې کوم انسي لیکلی شوي دي دا به په دې لاندنۍ خانه کې ولیکئ. لاندې به تاسو ته د خانه ښکارېږي په دې خانه کې به دغه له پاسنۍ انسي چې دي دا به دې خانه کې ولیکئ. دا هر سړي ته دا لیکلي چې دي دا جدا جدا راځي. کله چې دا تاسو ریفریش کوئ نو دا لیکلي به تاسو ته جدا جدا راځي. نو دغه په دې ځای کې ولیکئ. چې څنګه یو دغه ولیکل نو لاندې به تاسو ته دا اودي پټه او سپین لیکل به ښکارېږي سرچ چې پکې لیکلی دی. نو دغه به تاسو ووایئ سرچ پای کوئ. چې څنګه یو دغه سرچ کړو نو تاسو ته به د اهلیت پته چې ده او به دې کې ولیږي. تاسو ته به ښه په اردو کې لیکلي که تاسو د دې لپاره اهل هم به درته لیکلي او که اهل نه نو هم به درته لیکلي چې دا وړه چې دي دا ستاسو دپاره نه دي. بس په دې طریقې سره تاسو خپل اهلیت چې دی هغه تاسو چک کولی شئ. بل دا کله چې تاسو په دې سرچ باندې کلیک کوئ په دې اودي پټ او سپین لیکلو باندې تاسو کلیک کړو زور یې پوه کړو نو اکثر د دې ویب سایټ باندې چې دی رشي نو د رش د وجې نه چې دی تاسو ته معلومات نه درکوي نو تاسو به بار بار چې دی په دې باندې به ټرای کوئ. داسې نه چې په یو پیره تاسو ټرای وکړه او تاسو وایئ چې د ویب سایټ چې دی دا کار نه کوي. نو کار به د دې د وجې نه کوي چې په دې باندې نن سبا چې دی رش ډېر زیات سیوا دی نو تاسو لږ وخت پس چې دی تاسو بیا ټرای کولی شئ. بل دا د دې خپل یو کوډ دی په کوډ باندې هم تاسو ټرای کولی شئ 80 70 چې دی د هغې په تر باندې هم تاسو خپل اهلیت چې دی هغه تاسو چک کولی شئ.